عزیزان گرامی اول خطبے کے ټولو نه مخکې خپل نفس ته تقوا پرهیزګارۍ دا بات پیر کوم څه خپل نفس ته دغه پیغام پیر کوم نفس ای نفس د دنیا رنګینۍ پرېږدوه د دنیا نشې پرېږدوه د دنیا تماشې پرېږدوه خواب غفلت نه بیدار شه خدای طرف ته روان شه اهل بیت علیه السلام طرف ته روان شه دوی ورځې عمر دی همیشه دا زندګۍ نه وي د رنګ برنګ د پړاک والا عمر د میک اپ والا عمر سمو تاسو ور باندې غولیږو کله پیسې باندې کله یو شي باندې کله بل شي باندې دوی ټایم دوی میاد ډیر کام دی ډیر ضرب ایکسپایر کیږي ځکه ما غریبانې نه ډارېږوی ما پیسې ته خوشحالېږوی ما خوشحالۍ و باندې خوشحالېږوی ما غمونه گبرای کېږوی ای دنیا لکه علی علیه السلام یایی ای دنیا نه خوشحالۍ همیشه دی دنیا نه غمونه همیشه دی ای دی دنیا مشکلات ډېر لږ ټایم پوره وي اخ کور ته خفه اوسه څه هغه آخرات والا کور دی هغه کور والا مشکلات یغه ور یغه ډار یغه تیاره یغه غم یغه تنهایي یغه غربت هغه خور سلی سلی جوړ شي هغه وخت خفه کېږه هغه وخت خفه کېږه چې کله خلکو لرګیو باندې خسته وي سټه لا اله الا الله دسې وایي هغه وخت خفه کېږه چې کله پردي خلک جمع د نه استه کوي غسل ته اوبه در باندې چوي هغه وخت ډېر خطرناک دی د کابل نوران ژوندې پاره څوارلس معصومینو باندې بلند صلوات عزیزان گرامی د دنیا ډیره قلیله ده ډیره کمه ده دنیا یو شي باندې انسان ډاډه نشي عزیزان گرامی د امیر المؤمنین متقی شیعو اول خطبه کې غواړم څه نفس په خلاف څو خبرې وکم نفس جهاد په حوالې سره ښځی باندې راغلو تقوا باندې پرهیز باندې آخرت والا منزل باندې راغو هر څوی د آخرت سودا خبرې لګي وکړو یو صلوات وستوي زهرا بیبي باندې عزیزان گرامی ما ویله چې زه خپل اول تاسو نه مخکې ما ته پکار دی ما اولې جمعې کې ویلي دي ټولو نه مخکې پکار دی چې انسان اکاس خلکو ته هدایت خبرې کوي خلکو ته تبلیغ کوي پکار دی اول ټولو نه مغه ځان سیخ کی کغا استاد دی کغا عالم دی کغا پیش نماز دی کغا پلار دی کغا مور دی خونی کې کله لور ته وصیت کوي کله اولاد ته وصیت کوي استاده کله چې کلاس کې وصیت کوي غاړې سے تو خبره څنګه زبان راوځي د بچیو د سټوډنټسو زړو کې داخله شي نه اول په خپل هغه خبرو نه عمل وکړه سو پر انسان خپل عمل نه دی کړی یغه خبرې بیا صرف غویګو پورې رسیږي بیا ورزي او کچېرې بیا انسان خپل ونې عامل دی یغه خبره چې کومه ده اذا خرج الکلام من القلب دخل فی القلب چې کله خبرې زړه نه وځي بیا زړو کې دخیلېږي اول عمل مو ته پکار دی زه خپله ځان ته ډېر خفه یم زه تاسو ډېر مطمئن یوئ زه خپل مسؤلیت مو ډېر سخت دی مسؤلیت ډېر سخت دی انسان مسؤلیت ذمہ داری او پلاره او موري او استاده او عالمه او مشره تو ذمہ داری ډیره سخته ده عوام غریبان شهادت ته تیار دي عوام غریبان قربانی ته تیار دي عوام غریبان جنگ ته تیار دي او مشره او عالمه ته د څه سلوک کوي قوم سره او مشره خلق وگی تگی بگا زورستا خطبه کی آیم سمو الحمدللہ بگا کوم احتجاج و شو پر امن احتجاج و ټول پاکستان ټول دنیا مو ولرزولا بیدار شوی
بیگا کوم تاسو یو نشان حیدر وچات کړي دي بیگا کوم تاسو نشان جرأت وچات کړي دي بیگا کوم نشان اعتزاز د عزت ولا جنډا مو چات کړلا اټول دنیا ته د مو تاسو مظلومیت ورسېدو او اټول دنیا ته د خاين او د ظالم او ظلم پیغام ورسېدو عزیزان گرامی زه خپه ځان ته یم څه پکار دی ما ځوان شهیدیږي څه کله ما بچی شهیدیږي څه کله ما وړونه شهیدیږي پکار ما ته د اول څه غوی نه مخکې اول زه شهید شم څه کله ما احتجاج کې ما مرګلی روان وي ما قدرمن کسان روان دي دغه وخت څه تقریبا یوه میاشت کېږي مو روډ باندې همداسې نه دی چې 27 دین دې روډ ما باندې څه کله هغوی احتجاج کړل په کار د هغوی نه مخکې زه روان شم په کار د اول لوږه تنده زه برداشته کوم هغه نه بعد بیا د قوم محبت اخلاص پاته لګېږي څه مشر کې سوره محبت ورکې دی عالم کې سوره محبت ورکې دی مسؤلیت ډېر سخت دی ما خبرې کولې نفس باندې مسؤلیت حوالې سه یوه خبره کوم ډېره سخته خبره دی ښه غور وکړئ ذمہ داری دوره سخته ده هر سړی نه به د خپل قوم پښتنه کیږي هر مشر نه به د خپل قوم پښتنه کیږي هر پلار نه به د خپلې خونې پښتنه کیږي هر مور نه هر استاد نه پرنسپل نه به د سکول یوه طلبه پښتنه کیږي چې تاسو دا طلبه ولې خراب طرف ته لاړلو تاسو دا بیگناه هر یو حکیم نه هر یو بادشاه نه وزیر اعظم ده صدر ده خدای په نږدې کې ټول انسان برابر دي دا لکه قائد شهید عارف حسین الحسینی دا غیی سموسا کومی وحدی سره دي خو وزیر اعظم خو ته پرایم منسٹر خو ته پریزیدنت خو ته وزیر دفاع دا کومی وحدی موسی سره دي دا امانات دي د خدای طرف نه دغه که چا خیانت وکړلو هر یو سړی نه په سوال کیږي حکیمه علیمه حکیمانو تاسو د دغو خلکو دغو مظلوم عوام پلران وي حکیمانو نه بچیانو نه د خپل رعیت پښتنه کیږي که نه به کیږي ویلې داسې وینه تلوله تورو لیوانو غنته د ویلې سلوکو سره خسته او څه قتل کول ده دغو پښتنه به کیږي دا تاسو مطمئن اوسئ عزیزان گرامی مسئولیت باندې راغم ذمہ داری ته به تیار شي مویل شیعه و لیاره څه کومه ده شیعتوب لیاره داسې حلوا کې موږ ته نه دی میلاو شوي شیعتوب لیاره کربلا لیاره لکه څنګه موږ تاسو یو ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا حق لیاره کربلا ده خو حلوا کې نه ده آرام سه نه ده پیسو کې نه ده تماشو کې نه ده که کربلا لیارې باندې سي بیا به جیل ته تیارېږي د علي لور زینب غنته څه کله کربلا لیارې باندې سي بیا به سار کټېږي نزې ته به هیجي حسین غنته بیا به اکبر غنته هغه زخمونه قبلوي بیا به عباس غنته لاسونه ورکوي کربلا لیاره ایمو استاد ویلا الکربلا حربون کربلا یعنی د جنگ لیاره کربلا یعنی جنگ د جنگ کربلا څه دسې نرمه غنته لیاره نه ده کربلا سخته لیاره ده ده که نه ده تاسو دې تصدیق کوئ که نه کوئ کربلا کې کوم کسان دي شپږو میاشتو پوجي نه ونیسه اصغار نه څه هغه خپل حال ټوک ټوکړلو هغه حال هغه غوډ غشي سه زه به صفا وایم هغه ګل سه ولګېدو زخمي شولو دې مطلب دا دی چې کربلا لیارې کې شپږو میاشتو اصغار وړه پوجي نه ونیسه درو کالو سکینه ضرورت شته دی دا داسې لیاره دی چې دې کې به هر څوک تېروي وړوکې زوی به تېروي وړه لور به تېروي خیرخانه به تېروي ورور به تېروي بچي به د کربلا شاگردان جوړوي هغه نه بعد به بیا مو دا ناره ولګوو چې لبیک یا حسین ہے ہماری درسگاه خبر ته محسوس شو هغه نه بعد بیا مو ویلی شو ہے ہماری درسگاه کربلا لیاره دا شی نه دی زه موبي وړم کربلا لیاره دا نه دی چې 3000 روپۍ ته میلاویږي بیا ټول قوم سودا کوي کربلا لیاره دا نه دی کربلا لیاره نه دی ما غیر زیوی دی دوی جمعه مخکې الحمدلله شکر دی الحمدلله چې بګا احتجاج کوم پر امن احتجاج وشو تاسو ته مبارک وي دا ډېر کامیاب احتجاج و ټول قوم ته خدای دغه مبارک وګرځوه دا قدم عزیزان گرامی مسئولیت ما کومه خبره کله باسته اند آخري جمله یم ښه غور وکړئ ذمہ داری عالمه پلاره پیشنمازه مجتهد ذمہ داری ټولو نه سخته دی
ډیره سخته دی. مجتهد ذمہ داری بیا ویلې څه مجتهد فتوا ورکوي، مجتهد عوام ته آرډر ورکوي، دغو مسالو باندې به ټول عوام عمل کوي. دا که چیرې دا څومره مسایل دي چې مجتهد فتوا ورکړي دی، دغو ذمه مجتهد ګردن کې دی. ذمه څومره مخته چې درجات دي، لکه څه پرایمري سکول دی، میډل سکول دی، های سکول دی، هایر ایجوکیشن دی، پی ایچ ډي دی، مخته څه اوسې ذمہ داری زیاتیږي. یار چا ذمہ داری دي. خو تاسو ته یوه خبره وکړم، علمدار د علمدار ذات نه یو کلکه صلوات واسطه وایي. ذمہ داری ته زه خپله ځکه خفه یم، تاسو نه زیات زه خفه یم چې کله ابوالفضل عباس لسم مازدیګر غوریانه کوش ولو ژړا ورکېده. ایمو یو استاد و نجاب کې مولا حرام کې مو ته درس رکولو علی علیه السلام. هغه مسئولیت نه خبرې کولې، د ذمہ داری څومره سخته ده. علمدار غنته هستی د حسین کمانډر ورور، د حسین ابوالفضل عباس وفادار ورور چې کله واس نه کوش ولو ماشک سروای شو، لسونه پرې شول. چې کله د علمدار لسونه کاټ شول، او دغه ځای کې چې کله حسین ورته راغللو خبرې ته غیر مسؤلیت نه خبرې کوم، چې کله مولا ورته راغو چې علمدار د ځان سه یوه خبره کوي. چې کله امام د وزیر د بلاسو وزیر سار ته کېنستو، عباس د ځان سره ورو شنډې خوروي یای د و مسئولیتا و د ما مسئولیت و د ما ذمہ داری. عباس اخري وخت کې خفه دی چې حسین ما ته کوم کمانډر یې جوړ کړی وم، کومه کمانډره کړې وه، کوم سکي جوړ کړی وم. یعنی کېدای شي عباس به دې ته خفه وي چې زه خو لاړلم وړه بیبي به څه کوي. عباس اخري وخت کې ځان سهی و مسئولیتا، ما خپله ذمہ داری صحیح ادا کړله که نه مې دې ادا کړي. علمدار غنته کس دی چې و مسئولیتا، اما مسئولیت، اما ذمہ داری. نه زه ما ته هله غور پکار دی چې کوم نیلیارې نه روان یم. مسئولیت ډیر سخت دی، مسئولیت ډیر سخت دی. زه ډیر خفه یم. پروردګار اعلی موږ تاسو ته ټولې ذمہ داری او ادا کولو توفیق نصیب وګرځوي. خدای ته رحمان و رحیم، خدای اولاد والا کسان دي، دا ته ډیر قدرمن کسان دي. تاسو قدمو ته ما سلامي، تاسو د ښکلي مبارکو مخو ته ما سلامي. پروردګار خدایا مو دلته اولاد والا کسان را چې موږ ته د خپلو بچیو تربیت کولو توفیق نصیب وګرځوي.